من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب صدقت يا رب العالمين. دا حرام او دا حلال بحث شروع پدې دي موږ روانه له تذکرہ راځي په دې کې دا یې دوا آیات دي هغه کې الله تعالی عزت افکار متعلق سره تذکرہ او سنور خبرې دي په دې باندې آیات کې سوالو کو صحابو چې زیاد او عدي ابن خاتم رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم تعرض کی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم صد الله لمو بدادت چې افکار منکو دا عدي ابن خاتم چې دې زمون په معاشره کې چې کومه پڑھا لیکا په اهل کتاب کې ډېر کوی کس او دا چې هغه مشهور کوم سخی مشهور خاتم توای دا اغزوی د اسلام ورو په نهمه هجری کې یا په دسمه کې په دې ډېر کوی د ډېر معقول تفصیلونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکار کو او طریقه به صحیح سو نو په څه طریقه باندې یا حلال دی حرام دی سدي سدي نو الله رب العزت د آیاتونو را نازل یسألونک تپوس کوستانا ما جس حلال ما چې کوم ښکار احل حلال دی لهم د دوی لپاره ما کوم ښکار ماذا کوم ښکار احل حلال دی لهم د دوی لپاره دستانه د دې مبارک تپوس کوي چې د دوی لپاره کوم یو ښکار چې هغه حلال دی هر یو شی غوړي شي کنه قل ورته وایا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم احل لكم حلال کی شوی دي تاسو د لپاره الطیبات طیب محللات شرعیه چې دا کوم قران کې بار بار ذکر راځي چې دا سیز حرام دي دا حلال دي چې دا کوم د حلال ځای په ځای ویلي دغه محللات شرعیه دي دا پاک دي احل لكم حلال کی شوی دي تاسو د لپاره الطیبات پاکیزه سیزونه وما علمتم او هغه چې تاسو پوهه ورکړئ من الجوارح د زخم لګولنا مکلبین په داسې حال چې تاسو صاحبان د سپوې تعلمونهن چې تعلیم ورکوي دغه سپو ته یا تعلیم ورکړئ دغه سپو ته مما د هغه څه نه علمکم الله چې پوهه درکړې د الله رب العزت تاسو ته الله رب العزت پوهه درکړې رسول الله صلی الله علیه وسلم نن تاسو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کم یو مارغم خوړی شو درندگانو کې کم یو زناورونو خوړی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي کل ذی مخلب من الطیر هر هغه پرنده چې هغه په پنجو باندې شکار کوي دا باندې خوري چې په پنجو نیول وي دا خوراک یو شکار کوي چې کوم باز وغیرہ دا کوم چې په پنجو باندې شکار کوي دا باندې خوري دا حرام او هر هغه درنده چې هغه په غاغونو باندې ښکار کوي هغه د زناورو دي نو هغه باندې خیر د دې بیا تفصیلات یې په دې بر روان دي نو دلته تاسو شو اوس الله رب العزت ورته وی و ما علمتم او هغه چې تاسو تعلیم ورکړی دي من الجوارح د زهمونو مکلبین په داسې حال چې تاسو پوهه ورکوونکي یا تاسو صاحبان د سپوې تعلمونهن چې تعلیم ورکړي دغه سپو ته مما د هغه څه علمکم الله چې الله رب العزت دا غیر درکړي خبره دا ده چې دې ته ویل شي تعلیم یافته سپي چې کوم سپي ته ته د ښکار طور طریقه وښیې چل
نو د دو به څنګه معلومیږي چې دا ښکاري سپي چې دا پوه دی او دا ناپوه دی؟ د دې پنځه شرایط د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه فرمایي. دلته الله وایي چې پنځه خبرې د یو شي دپاره شرط دی. تعلیم د بنده، تعلیم د الله چې الله تعالی پوهه درکړې ده نو د شریعت مطابق به علمي، داسې نه چې د دنیا یو کس راپاسي او هغه سبا وایي چې زه بل څه ته تعلیم ورکوم او هغه دې دا کار وکړي. هغه چې د شریعت په رڼا کې وي نو بیا به ټیک وي، خو که د شریعت په رڼا کې نه وي د خپل طرفه وي نو بیا به دا خبره ټیکه نه وي. بل چې تعلیم تا ورکړي د هغه فطري یو شی نه وي، بعضې ځناور وغیره هغه کې فطري یو څیز را روان د هغه فطرتي کوم کار وي، هغه نه چې ستا له طرفه ورته دا ښودنه شوي چې اسلامي کومه طریقه چې هغه د هغې مطابق وي هغه ښکار. بل چې دا ښکار چې کوم دی چې په دې کې زهم پیدا کولی شي، داسې نه چې هغه ډب مپ سره زور سره د بعضې ځناورو زور ډېر وي هغې سره هغه مقدار شي وینه تیرار نه شي، زخم جوړ نه شي، نو بیا هم چې دی حلال دی. بل دغه سپي چې دی چې په دې دا کلمه ویلې هغې تذکره بیا وروستو لګوله. نو امام ابو حنیفه رحمة الله علیه فرمایي چې پنځه شرایط دي ورته. یو شرط دا دی چې کوم مثال په طور ته سپي پرېږدي او دې سره ټینګوي چې هغه زخمي کوي، چې زخمي کوي داسې نه چې صرف په ډب مفي او بل څه سره عمل کوي. که ته د دې نه علاوه بعض وغیره پرېږدي چې هغه هم زخم راولي، بیا دواړو کې لږ معمولي فرق دی هلته بیا. دغه شان دغه ښکار راولي د دا سپي نو د ده به څنګه پته لګي د عام سپي و د ده چې دې ته ښکار به زه ولېږو او دې ښکار ته ورسېدو نو د غوښه خوراک به د سپي دی که او تا ورته اواز ورکړو هغه دغه ښکار ته خوله وانه چوله واپس را دوه درې ځله به ته داسې چل وکړي چې داسې دې وکړو یا بل څه ته داسې دې څه پسې ور ولېږو د ښکار شي او دې تا له واپس راغی دغه ښکار ته خوله ور وانه چوله نو پوه شه چې دې پوه شو د تعلیم دته ډیګري میلو شو. او بل چې ده سره بل سپي میلو نه شي، بل سپي ورسره میلو نه شي، په شریکه باندې یو کار ونه شي. نو په شریکه جایز کار نه هم کېږي او ناجایز هم کېږي. اوس راته دغه ووایي زیات راځي بټانه کې یو کس راټینګ کړی وه نشې روجې نه نیسي. ما ورته چې روژه موجه نه نیسي نشې وکړه. ما ته ویل سړیه روژه یې وله کسان پرې ډېر دا زموږ صاحب به دا کوي روژه یې وله کسان پرې ډېر. خبره داسې ده چې عدي بن حاتم رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ اکثر ښکار پسې سپي پرېږدو ده سره په لاره بل سپي میلو شي او دې دا ښکار موږ له راوړي نو آیا موږ یې خوړېږو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نه، تا چې خپل ښکار پرېښوده په دغو دا کلمه ویلې ده ښکار پسې دی چې څه پرېښوده سپي یې پرېښوده باز دې پرېښوده هر څه دې پرېښوده هغه بل سپي چې میلو شوي دي نو هغه څه ویلي هغه باندې چا څه ویلي هغې څه کته کوي. د دې وجې دغه ښکار ناجایز دی. نو چې ته کله یو ښکار پسې څه پرېږدي باز هر څه پرېږدي په هغې کلمه ویلي هغې کلمه ویلي. بل چې دغه سپي وي دې تا له دا ښکار راوړي خو چې ده ترې خوراک خپله نه کړي، که دې ترې خپله خوراک کوي نو پوه شه چې بیا دا د ځان له کړې تا لیدلی بیا هم جایز ده. او پنځمه نمبر خبره دا ده چې دغه دا کلمې ده چې ما ته کومه خبره وکړم چې په کلمې سره وي. درېیمه خبره دا وه چې بل سپي ورسره دې میلو شوي، صرف دغه خبره کلمې پکې نشته. او پنځمه خبره دا ده چې کلمې پرې ویلې. اوس دې ځای کې خبرو ته خیال وکړئ. دې ځای کې یوه خبره دا ده چې دا سپي اوس پرېښودو هغه دا له ښکار ورغلم کې نو هم څوک داسې شته نه، خو مسله دا ده که چېرته ښکار یې روړ دا مړ او په دې پنځه شرایطو پوره دغه سپي یا بل سپي دا په دې باندې پوره تا یې ښکار روړ هغه مړ تا به کلمه ویلې بس ټیک دی چې په پنځه شرایطو پوره دا حلال دی چې زخم پکې کلمه ویلې شوې وه سپي چې هغه پوه و وغیره نو بیا دغه ښکار جایز دی د دې خوراک اګر نه مونې بیانه باندې صحیح. لکه شان تا په غشي باندې ګزار وکړو هغه هلته ولګېده یا هر هغه
دا چرو وغیرہ خو چې د هغې چره ودي زخم راولي چې شلول صرف نه کوي چې زخم راولي مکمل ټوپک وغیرہ نه چې په دباو سره صرف چې دې دننه سوري وغیرہ کوي او زخم مکمل نه راولي نه چې د کوم شي څوکه ودي مکمل د څوکه چې څه ودي په هغې ښکاره شو کلمه پرې ویلې شوي ستا دلته نه غشي خطا کو کلمه دې بېګا ته ته ورورسېدې یا مړ شوي دي سره پرې خوراک جایز چې کوم ودي ما ته داسې چې ودي په دباو سره نه هغه بیا حلال دي که نه ځان ورورسي هغه چې ولي نو بیا ځان ورورسي حلال دي دا زه د عمر خبره کوم چې لکه ته ورورسېدې او هغه مړ شوي صحیح ده نو که دا په سوکهدار شي باندې نو بیا سره پر خوراک جایز دی او که په سوکهدار نه نو بیا خوراک ناجایز دی او کلمه ورسره شته یو خو دا شو بله مسله دا ده چې د بعض او د دغې کیسه لږه بدله من الجوارح من الکواسب هغې کې دا شرط نه دی چې دغې خوړلې دي ځکه که بعض ته څه وخوړه نو بیا هغه جایز دی وجه د سپي طبیعت چې دی دا د غوښې خوړل د سپي طبیعت غوښه خوړل او د باز طبیعت چې دی دا ستا نه تښتېدل دي دا د انسان سره عادتېږي ډېر په ګرانه دا لرې تښتي د نظر نه پناه نو چې دی تا له واپس دې راځي نو پوه شه چې دی پوهېږي د ده ستا سره تعلیم د ده دا سره اوس هغه دی تا سره عادت شي بس کاته ټیکه نو ده کې به دغه شي د ده دلته واپس د افکار راوړو نو بیا ټیک ټکاګر کې لږې ته خوړلي بیا هم جایز دی او که سپي دلته راوړو خوراک یې ترې کړي نو بیا ناجایز ځکه چې د دواړو صفتونه بدل دي د دې وجې امام شاه ولی الله رحمت الله علیه د دې نه یو خبره لیکلې ده هغه وایي دا دلالت په دې باندې کوي دا خبره چې انقیاد د بهیمت ورسره راشي ملکیت طرف ته نو دا تعلیم چې یو کس د ځناورو د خصلتونو نه راوباسي او د نیکۍ حسرت د فرشتو صفت پکې پیدا کړي دا تعلیم د سپي چې کوم شي یې وخوړه چرګه یې راټینګه کړه هر څه تا هغې نه ګوتې وړې نه وړې مرداره کړې ده خو چې دغه سپي که له تعلیم وکړو وغیره تا عادت کړو پویه دې کړو بیا د هغه حرام شي چې هغه راټینګ کړی سره پر حلال وګرځي دا ولې دا ده کې دا تعلیم دا خوبي پیدا دا خوبي پکې تعلیم پیدا کړه نو امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي که دقسې تعلیم د چا صفت بدل کړو د ځناورو دې ملکي صفت ته ورظاهر کړو دا تعلیم دی او که چېرته ورله عادت بدل نه کړه خراب نو دا بیا تعلیم دی داسې کوي بله د دې نه یو خبره بله ثابته شوه چې سپي له تعلیم ورکړي او د الله طرف وي وغیره هغه دا چې تعلیم همیشه دپاره د اعلی درجې پکار دي او په تعلیم کې تحقیق او تدقیق پکار دي تعلیم کې دا نه پکار چې صرف سطحي علم یا د نقل علم وي نو هغه بیا علم نه دی تعلیم کې خو تحقیق پکار دي چې څومره پکې کېږي او بل تعلیم چې حاصلوي نو ګوره الله والا علم بیا د مخلوق نه تعلیم حاصلول دي نو د انګا پنګا نه بس وی نه چې اسنه چې هم کې نه پوهېږي او ته هم پرې نه پوهېږي نو ته به هم هلاک شي هغه به هم هلاک شي الله رب العزت توفیق راکړي وما علمتم هغه چې تاسو تعلیم ورکړئ من الجوارح د زحم لګولو نه مکلبین په داسې حال چې تاسو صاحبان د سپویې تعلمونهن چې تعلیم ورکړئ تاسو دوی لره مما د هغه څه علمکم الله چې تعلیم درکړئ تاسو ته الله تعالی فکلوا بس خوراک کوئ مما د هغه ښکار نه امسکنا چې محفوظ کړي دي علیکم ستاسو دپاره چې ستاسو دپاره ایثار کړي دي دا یې راټینګ کړي دي بس د هغې نه خوراک کوئ وذکروا اسم الله اوس که چېرته ستاسو دپاره یې محفوظ کړي دي مړ دی خوراک دې کوئ که ژوندي دي وذکروا اسم الله نو نوم په یاد کړئ د الله تعالی علیه په دغې ښکار باندې یوه وذکروا اسم الله نوم یاد کړئ د الله تعالی په پرېښودلو علیه د دې ښکار پسې چې کله ښکار پسې دغه سپی مې پرېږدي په دې باندې الله تعالی نوم یاد کړه بس ستا دپاره حلال شي واتقوا الله ویریږه د الله تعالی نه ان الله یقینا الله تعالی سریع الحساب زر حساب اخیستونکي دي که چېرته دې خلاف کار دی حرامو کې مبتلا شي نو الله ته خو پته ده
مخلوق ته وبته وي په هوټل کې چې وای دا چرګ چې دی نو دا حلال دی استاد هلته کس نه چې اغشت دی نو مردار دی اغشت دی ارزان دی اغشت او کنه حلال دی اغشت دا خو استاد طرف ته معامله ده استاد طرف ته معامله ده دی وایي الله رب العزت وایي چې الله رب العزت زر حساب وکړي اليوم ننرز احل لكم حلال نشوي دي تاسو لپاره الطيبات پاکیزه سيزونه وطعام الذين ذبيحه دها کسانو اوتل الكتاب چې ورنشوي دي کتاب حل لكم حلال دي تاسو لپاره الله رب العزت وایي چې تاسو لپاره ننرز دي پاکیزه سيزونه حلال دي بل وطعام الذين اوتل الكتاب طعام خوراک د هغه کسانو نو دلته طعام مراد نه دی ها دلته حلاله مراد ده چې اهلی کتاب هغه اهلی کتاب چې هغه لکه اکثریت چې نن سبا هغه د دهریت طرف ته مایل دي د خپل مذهب نه لري دي د عیسایت نه لري دي يهودیت نه لري دي هغه مراد نه دي کوم چې په خپل دین باندې برقرار وي سم يهوديان وي د خدای چې د هغه قائل وي د شان عیسایت وغیرہ نو دا يهوديان چې الله رب العزت په کدي چرته حلال او کړه دا تاسو لپاره حلال لدی خوراک ته کول شي ځکه چې یې بیا حلال نه او طعام ته مراد څنګه نه دي چې طعام ته د هندو د لاسم وړي شي ته د سیک د لاسم وړي شي ته د هر چا د لاس دي خوراک دا کول شي خو چې دای د مذهبي پروګراماتو خوراک نه دا د عائشہ رضی الله تعالی عنها حدیث چې د مذهبي پروګرام کوم د مذهب سره تعلق سره وطعامكم وذبیح استاسو حل لهم وطعامكم وذبیح استاسو حل لهم دا حلال دي د دې لپاره استاسو ذبیح چې کومه چې دا سوق وغیرہ حلال دي چې دای په شریعت کې بند او شریعت مو منسوخ شو نو کو اوسه غوړي تاسو به دا مګوي چې تاسو په شریعت کې دا بند او زبر تعالی دا نه درکو نه ته بس ته ولا ورکه ستاسو طرف بدل غلا پر جایز والمحصنات عفيفي زنانا پاک دامن زنانا من المؤمنات دا مؤمناتنا والمحصنات عفيفي زنانا پاک دامن زنانا من الذين دها کسانونا اوتو الكتابة ورکشوی دی کتاب اهلی کتابو کم بعد وپا کی زنانی نو دا اغی سر چلیستانی کا سیده اغی لرا تخبل زنانا نشی ورکولو دا اغی زنانا کولی شی زکا چی ساری حاکم وی با زنانا باندی او اگر اوستوی شي په طریقه دا څنګه چې چې بعض زنانه کومه سنوي چې هغه بیا خپل سړی چې تباہ او برباد کړي د کفر طرف ته او د عثماني سره وي ماته د یو سړی خط راغی د جرمني وي ماته وی چې زه د پاکستان نه کار لتلم جرمني ته دا واده ماته په اراده نه وته بس هلته د یو دینه سره تعلق پیدا شو بیا د نکاح پیغام را کومه دا هغه ساينه ما ور سره واده وکړو سموده پر زمو د هغې بچي وشو نو هغه هغې له اوس ما په دې دونه عمر کې ما ته نه د اسلام پته شو نه د اسلام له نموز له خواله درې په چېرته د اختر پر ورځ مې لمونځ کړي وی ګنې دغه مې نه دی کړی د اسلام له خواله نه دی خو چې زما ماشوم پیدا شو دا پوهېدو وخت به هغه رایي چې هغه له تعلیم ورکړي شي نو هغه عیسایانو ورته خپل سبق ښایي دا یې چې کوم بنیادي سبقونه شروع کېږي کوم ځای نه څنګه چې د قاعدې نه شروع نو ما ورته وی چې ځکه لرانه نو نور خو راکېڅونه خو هغه دننه ضمیر مې لږ راوچت شو نو ما وی چې یاره دا خو زما بچی دی او دا ورته د عیسایت تبلیغ ورکړي نو ما ورته وی چې داسې کېدله ولې د عیسایت نو ما ته وی چې څنګه ستا بچی دی داسې زما بچی دی ته ما په دې مطمئنه کوي جواب یې راته راکړه چې ته ما په دې مطمئنه که چې اسلام حق دین دی نو زه به درسره ومنم ته به تعلیم نه ورکړم نو ته غریب ته څه ورکړه ته ومنې ته هغه وایي اوس زه څه وکړم او ما سره هر ټیم بحث کوي زه هم ورسره لګیا یم خو ما ته وایي چې دلیل راته وایي ما ته عثماني صاحب چې ما ورته هغې ځای نه خط ولیکه چې بحث مباحثه هغې نه څه نه جوړي اکثریت هغې کې بیا خلک خپل ځان سات په اسلام کې چې کله شروع شي نو دلته دواړه مسلمانان یو هم ځان ساتي دی چې زه په حقه یم او بله د دغه طرف ته ډېر نه ځي چې په حقیقت کې په خبره وکړي بیمار دي چې بحث ورسره ډېر مه کوه ځکه چې تا سره یو د اسلام په اړه څه شته نه معلومات در سره څه نشته ته خو بنو مسلمان دویم دا خبره چې زما په عیسایت باندې یو کتاب دی په انګلیش کې دغه ولا ورکړې دا مطالعه کړه او ورته دا ووایه چې بس ته چې هر څنګه دوا غواړې خو دا پکې لازمي ده خدای خو ته منې زه منم د خدای نه دا غواړم چې خدای پاکه کوم په حق کوي د هغې طرف ته زما زړه ورغواړم
وی چې ټیک ده وی کال یا دوه کاله پس خط ورولېږه چې یاره هېڅ اثر یې نه دی راغلی مور ته چې بس عمل جاري ساته دعا کوي وی چې او دعا هم کوي او دغه کتاب هم ګوري خو لا دې طرف ته رایي مور ته چې خیر وی څه موده پسې خط راغلی وی ډېر زیاته خوشحالۍ اظهار یې پکې کړی وی چې دا ده وی چې د ښځې مې یونیورسټۍ کې څه مسله وه دا الهي هر څه چې یونیورسټۍ کې هغې ته روان هغې چې خپل کار وکړو په لاره واپس راتلو نو ګاډۍ ډډې ته کړه چې ګاډۍ ډډې ته کړو وایي په سټیرنګ باندې سر کېښودو او په ژړا شوه ژړلې وی مور ته وی چې راته ووایه څه خبره ده وی ما وی څه مسله ده ورته بیماري ده وغیره وی چې کله لږ ټیټ شو وی ما ته وی چې شابه کلمه راته ووایه کلمه راته ووایه وی مور ته چې ته خو د اسلام ډېره مخالفه یې ولې ما ته دې بس نور خبره بیا خو کلمه راته ووایه نو زما اسلامي مرکز ته بوتلو وی کلمې ووایي او زه ستا ډېر شکرګزار یم ستا د کتاب د وجه دا ده وی چې دا اوس جوړ ختم ورپسې د ښځې بیا ښځې خپل د طرفه لیکل کړو چې زما سینه اسلام ته رسولی شو وغیره بیان هغې کړی وي وی چې اوس موږ مسلمانان شو دواړو د اسلام ته الحمدلله نو خبره داسې ده که چېرته داسې پاکیزه زنانه وي تا ته ملاوېږي د هغې نه او دې کې نو صحیح ده خو شک پکې دا دی الله رب العزت وایي شمس دی اذا آتیتموهن اجورهن چې تاسو دې د دین مهر ورکوونکي چې د دین مهر او حق ادا کوونکي چې مهر یې نه ورکړي هسې اخوا دېخوا کې متعه کې د دوه درې ورځو یا د یو ګنټې کې نو بل دا خو بیا چې ته خندا بیا نه بل محسنین غیر مسافحین چې ته دوی سره محسنین مزوجین چې دوی سره نکاح کوونکي د ګنټې دوه کال نه وي د ورځې نه وي د میاشت نه وي نه چې ته مستقل په ښځه باندې ځان لري چې ته ښځه نیسي او بل غیر مسافحین چې زنا کوونکي نه وي ولا متخذي اخدان او په پټه هم ورسره یارانه نیونکي دي په پټه هم ورسره تعلقات نه ساتي ښکاره او پټ چې دی ستا چې دی دغه نکاح وغیره ده داسې لپاره چې بس دې ښځه وي صرف د هغې د مال والو لپاره یا چې دی د هغې د جیداد د نیسلو لپاره د هغې چې دی دغه کیسو لپاره نه ګوره الله رب العزت اسلام داسې دین دی چې هغې کې تا پرته نه دا پکې خبرې بل خلیفه وقت ته اجازت وي د وختونو مطابق په دې معاملو کې د اسلام او د کفر په معاملو چې کله کیسې داسې ګډوډه شي امام دا سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل دور کې چې کله لبنان شام دغه علاقې ته ونیسل شوې عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله بعضې کسان چې دي هغې دا چونکې دغه شام د دغه ځایونو حسن خلک وي او مصر مشهور دی او شام وغیره د دې تاریخي کتابونو راغلي دې طرف ته حسن زیات دی لبنان نو هغې به په تیزۍ سره دغې طرف ته نکاحونه کول د غیر اهل کتابو سره عمر رضی الله عنه پرې بندیز ولګول ورته صرف د قرآن د حکم خلاف ورزي کوي د قرآن د حکم ما ته هم پته ده خو ستاسو د آینده نسل د تربیت هم راسره راغلی په هغې زه ځان ښه پوهېږم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وخت تېر کړی او داسې ثابت هم دي زموږ په دې ملک کې د تاریخ دوه خلک مشران هغه چې کله د هغې بیا مشران کوم طرف ته چې کله د عیسایان نه سره تاریخ دا څه محفوظ کړي که دې نه څوک انکار کوي هم نه کېږي خبره دا ده چې د نسل د محفوظ کولو لپاره یا خلیفه سره اجازت وي د بندي سیاسي کول الله رب العزت والمحصنات او هغه پاکیزه عفیفه زنانا من المؤمنات دسنا بل بیا پکې الله ویل دي چې ور بیا هم ستاسو لپاره مؤمنان دي اگر که غریبانان دي والمحصنات او پاکدامن زنانا من المؤمنات د مؤمناننا والمحصنات او پاکدامن زنانا من الذين دعا کساننا اوتو الكتاب چې ورکړل شوي دي کتاب من قبلکم مخکې ستاسو نه اذا په هغه وخت کې اتیتموهن چې تاسو ورکوونکي د مهرونو د هغې اجور او چې تاسو ورکوونکي هغوی له اجورهن مهرونه د هغوی محسنین چې تاسو یې نکاح کوونکي په نکاح اخیستونکي غیر مسافحین نه زنا کوونکي اعلانیه په ښکاره زنا کوونکي ولا متخذي اخدان او نه د پټ تعلق ساتونکي ومن یکفر او هغه چا چې کفر وکړي بالایمان په ایمان باندې چا چې کفر وکړي په ایمان بالایمان یعنی په بدل د ایمان کې یا برد الایمان په رد د ایمان باندې چې کوم رد دی هغه نه دی انکار وکړي فقد حبط عمله بس یقینا د تباہ عمل خپل د دې نه د احناف مسله ثابتېږي چې معتزله وغیره وایي چې ستانه ګناه مو شوه نو ته کافر شو چې ستانه ګناه مو شوه ته کافر شو امام ابو حنیفه صاحب او اشاعره وغیره وایي چې نه په ګناه سره څوک کافر کېږي نه ګناهګار دی کافر کېږي نه
او دا اوس هم د خلکو سوچونه دي زه په خدای یقین کې زه دا اوس د درېیمه ورځ شویم زه یو کس سره په کفر او په اسلام باندې لګیا وم په دې هغه ماته وایي چې دا کوم کسان کافران چې ښېګړې دي یا خو هسې جنت ته ځي یا خو جنت ته رسولي چې دا کوم مسلمانان پیدایشي مسلمانان دي او لکه نن سبا اکثریت دي او د اسلام ورته د سره پته نشته چې دې تاسو د جنت د څه تصورات پیدا کړي دې ته خو د اسلام پته نشته د نیکۍ نشته د پوکم لاسونه یا د اسلیمونه مونږ دی او تر پوکم یوې پورې هغه ما سره پلي دی اوس هم د خلکو دا سوچونه دي خو د فقهي قاعده دا ده د دین دا مسله ده چې نه او یو چې مکمل ټول عمل د ګناه شي ټول عمر د په ګناه کې تېر شي نو په هغې کې امام ابو حنیفه صاحب هم بیا ډېر مضبوط نه ورځي هغه مو چې دا خبره لږه خطرناکه احادیثو کې اگر که مونږ د دې برابر وغیره دا مونږ ښکاري خو دا فضایل والا حدیث یو احکامات والا حدیث دي نو هغې باندې هغه بیا داسې لږ ټیټ نه ورځي خو د دې نه علاوه چې چا یو کلمه ویلې یا کله ناکله ذکر کوي یا مونږ دین کوي یا کله ناکله چېرته د مسلمان سره ښېګړه کوي د کافر سره ولې نه کوي نو بیا د هغې متعلق چې دی نو دا د مذهبونو رایه ده چې دې کافر کېږي خو د دې نه علاوه چې کوم نورې معتزله وغیره هغوی چې نه د چا نه ګناه وشوه بس دې کافر شو الله دې کفر نه وساتي وهو فی دا موږ ځکه وایو چې دا زړې په خپل مذهب راټینګې څوک دي د دې چې دا ورځینه کې ورنه بلا کیسې جوړې شي وهو فی الآخرة یقینا دی به په آخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه یو دوه درې مسلې په کومو څیزونو چې روژه نه ماتېږي او په کومو ماتېږي او قضا یا کفاره پرې لازمېږي د هغې بیان دا یې دې ځای نه بیان شروع شو مختلف مسایل کوي په هغې کې یو څو خبرې چې کومه مسله د کوم ځای سره راځي په هغه مسله کې که څوک تپوس کوي په هغې کې کوئ د هغې نه روان دي چې کوم مسایل را روان نو بې موقعې بې محله تپوس نه پکار هغه په خپل ځای کې را روان دي د هغې هغه ټیم بیا تپوس پکار د دې معنی چا تپوس وکړو نو ما ورته ویل دا مسله را روانه ده بس وکړې اکثر داسې دي بس په خدای کې زمانه تپوس کوي دا لږ ترجمه کوي وایي خپله لړ شو تفصیل ما دا ډوړه ده روجهدار ته که روجه یاده نه وه خوراک څښاک یې وکړه هغه مسله ده نو د ده روجه که لږ یې وکړه که ډېر یې وکړه روجه یې نه ماتېږي د یادې مطلب دا دی ته اوبه څښې تا ته دا پته ده چې روجه ده اوبه دې تېرې شوې نو بیا خو روجه ماته ده د یادې مطلب ده او یو ستا نه دا په دې ته خطا ویلی شي یو د سره ستا په یاد کې نشته دې ته خطا ویلی تا ته روجه یاده ده ته خوله کې اوبه ورچې او ستا تېرې شي نو دا په خطا تېرې شي دا قصدن نه تېرولې روجه درته یاده ده دې سره روجه ماتېږي کفاره پرې شي بله دا چې تا ته د سره د روجه په ذهن کې شته نه بس ستا اوبه خو ډېرې وڅښلې طریقې او بس اودس کې تېرې شو یا دې وڅښلې نو په هغې کې روجه ماتېږي نه یې او که قصدن چا وکړه بیا کفاره یوه مسله شوه دویمه مسله دا ده که یو کس خوراک کوي په یا اوبه څښي نو ته دې ته وګوره که کمزوري بیا ورته ووایه چې بهی ستا روجه ده دا بیا ورته مه وایه بیا ورته مه وایه که چېرته کمزوري نو بیا دلته ته دا مه وایه کړی چې خوراک خوراک چې څه کوي بس ولیکي چې یاد ورته ولیکي خوراک یو کس مضبوط دی ښه ډېر دی نو بیا هغه ته خیر دی ور یاده کړي چې بهی ستا روجه ده عدل نه کړي په دې کې هم د نفي اقسام دغه شان د روجې رس د په هغې کې چا رانجه واچو یا په سترګو کې دوایي واچو د سترګو متعلق مسله ده او د نورو متعلق را روانه ده نو چا په سترګو کې رانجه واچو او هغه رانجه دومره تیز و چې د هغې رنګ په لاړو کې راښکاره شو په لاړو بازي داسې سړي نه اوښکې وکړي یو څه یا په سترګو کې څه دوایي واچوله نو یا یې سر غوړ کړو تیل میل یې ولګو په دې باندې روجه نه ماتېږي داسې اگر که دومره تیز چې په لاړو کې د هغې اثر ښکاره شي خو بیا هم پرې روجه نه ماتېږي بلکې که سړی د سنت په نیت باندې د شپې نه واچوي رانجه وغیره نو ثواب دی دغه شان سر غوړول دې کې هم ثواب دی سنت نور داسې ته روان یو ماشي وغیره په هوا کې هغه ستا خولې ته تېر شو نو تا قصدن نه تېر کړې ستا روجه ترې نه ماتېږي خو که چېرته د خوشبویۍ دپاره تا لوګي والا خوشبویي چې کومه ګرباتي شو وغیره دا تا ولګولو قصدن دې دا تېر کړو یا نور لوګي دې یا ګوله ده تا قصدن تېره کړه نو هغې سره روجه بیا ماتېږي کوم لوګي والا خوشبویي یا نور څه وي تا قصدن تېر کړو یو په خطا تېر شو بیا روجه نه ماتېږي او که قصدن تېر شو نو هغې سره روجه ماتېږي او دا اخري مسله
روژه کې د یو بنده په غاښونو کې اکثر خطي راخطېدي ورسره ژبه وایي راوایي لوی ورسره کوي راکوي نو که چېرته داسې دغه څیز د غاښونو نه راجدا شو او د خود په خود تېر شو په خپله نو که د چڼې د دانې نه کم وي روژه یې ماته نه ده لږ وي د چڼې د دانې نه کم وي او په خپله تېر شو روژه یې ماته نه ده خو که ده د خولې نه راوباسه یا قصدن چې دی د بیا خولې نه راوباسو بیا یې خولې ته ور واچو یا یې دې خوله کې اړې راړې ته پته چې دا ډېر ورته تېر کړو بیا یې روژه ماته که چا ته روژه یاده نه وي په ایره باندې خوراک وکړو نو روژه پرې نه ماتېږي که مضبوط وي ورته ووایه چې بهي روژه دې ده که چېرته کمزوري وي نو خیر دی بیا ورته مه وایه دکه شان چا په سترګو کې رانجه یا دوایي وغیره چون دې سره روژه یا په سر باندې تېل لګو وغیره په دې سره روژه نه ماتېږي د سترګو د سر مطابق دا خبره دکه شان په هوا باندې چې د ماشي وغیره دا خولې ته تېر شو لوګي یې تېر شو په خطا سره دوړه تېره شوه بیا نه ماتېږي په خطا سره احتیاط پکار دی په خطا تېر شو نه او که قصدن یې تېر کړو نو بیا چې دی ماته ده په دې روژه ماتېږي ډېره سګرټ شو چینک شو وغیره څومره چې څیزونه په هغې ماتېږي او یوه مسله دا ده که چېرته په روژه کې د یو بنده په غاښونو کې سنخطي او دې ورسره لوبې کوي دا د ده په خود به خود تېر شو د چاڼې نه کم بیا پرې روژه نه ماتېږي د چاڼې نه زیات دي په خپله هم تېر شو بیا پرې ماتېږي او که ده تېر کړو یا یې د بار نه خولې ته ور واچو یا یې بار وباسو بیا یې دننه کړو دې ټولو صورتونو کې روژه ماته ده او یوه مسله دا د ورسره د دې بر سره متعلق څومره چې عطر دي وغیره په دې باندې روژه نه ماتېږي مکروه کېږي ټول نه ده د خلکو خبرې په دې سره نه دا تر نه راځي الله دې ورته امر کوي یا د اعمالو کې اخلاص پیدا کړي الله دې دار تقوادار پرهیزګار الله دا کوم بندګان چې دلته ناست دي الله دا روژې په خپل دربارونو کې قبول کړي الله د عبادت توفیق راکړي الله د عبادت توفیق راکړي الله د نیکۍ توفیق راکړي الله دا میاشت به موږ باندې داسې تېره کړي الله چې موږ پکې رانه خوشحال شي رضا شي الله ته رانه رضا شي الله خوشحالي دې دواړو الله تقوادار نصیب کړي الله د حرمینو شریفینو د هر اسلامي ملک حفاظت الله د هرې فتنې نه حفاظت الله زموږ د ټولو مسلمانانو اتحاد او اتفاق نصیب کړي الله دا موږ چې دلته کوم مسلمانان ناست دي زړونه یو بل ته صفا کړه الله اتحاد او اتفاق نصیب کړه او د امن درس رانه خور کړه الله خیر راکړه او خیر رانه خور کړه الله د شر نه بچ کړه او شر رانه مخ کړه الله نیکان جوړ کړي الله څومره چې زموږ ګیر چاپېره مشران محدود دي یا د چا زامن دي د چا لونه دي زنانه دي وغیره ټول په ټوله نیکان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راوړلو شوي شریعت مطابق زندګي نصیب کړي الله ظاهري باطني په سنت او اعمالو زندګي نصیب کړي الله ظاهري باطني روحاني جسماني ټولې بیماریان ختم کړي الله په دې مجلس کې څوک ناست څه قسمه حاجتونه وي الله تعالی معلوم دي الله د دې مبارک میاشتې په وسیله باندې زموږ د دې عمل په برکت باندې یا الله زموږ د ټول حاجتونه د خپل در پوره کړي الله موږ ځان د بارک می دعاګانې غواړو محبوب علیه السلام زموږ د بارک می دعاګانې وکړي یا الله د ټول په ټول د په حق کې قبول کړه الله د چا لپاره فکرمن دي کو شراب می شراب می حضور د چا لپاره یا د ټول مسلمان لپاره یا د دې په حق کې قبول کړه یا الله زموږ ګونه د امر کې غواړو وکړه یا الله د دنیا ژوندۍ د راحت او د خوشحالۍ نصیب کړه او د آخرت ژوندۍ د راحت او د خوشحالۍ الله دا میاشت چې الله په موږ باندې داسې تېره کړه چې ته پکې رانه خوشحال شي چې ته پکې زموږ د بخښنې فیصلې وکړي یا الله آخر وخت دعا کوي